ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة رد البلاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانان عام طور باندې انسان غریب کوشش انداغه کوي چې نیک اعمال وکړم او څه وکړم لیکن بعض دی کی دسی اکثریت دسی خلق همشتا صدوی اعمال کوي خو هغه اعمالو کې اخلاص نوي، هغه اعمالو کې الله رضا نوي، هغه اعمال صرف مخلوق دوپاره کوي، هغه اعمال صرف دی دوپاره کوي چې خلق مانا خوشحال شي، خلق زما تعریف وکي او دا خلق لاړ شي بیا زما تعریف کورونو کې وکي سیاره فلانکې کاس خو ډیر بهترین دا، فلانکی کاس خو نن دسې کرنما وکړه. نو دغه نیک اعمال کوي خو صرف مقصد انداغه وي چې خلق مانا چې شي خوشحاله شي او تعریف وکړي. حالانکه پکار داسې نه دی، پکار داسې دی چې ته خاص الله رضا دوپاره یو کار وکړي، الله رضا ورکړي وي او ستا نیت صرف دا غوي چې زمانہ الله خوشحال شي په دې کار باندې، او دغه یقین وکړئ تاسو په دې خبرې باندې څوک چې هم الله رضا دوپاره یو کار کوي دنه بیا مخلوق هم بیا چې کېږي خبرېږي، بیا مخلوق ته هم بیا پاته لاګي فلانکې کاس خو ډیر بهترین کار کوي، فلانکې کاس خو جماعت خدمت کوي، فلانکې کاس خو خاص الله رضا دوپاره مال خرچ کوي، فلانکې کاس خو جماعت کې پیسې لګوي. نو دا به علی کېږي چې کله هم ته الله رضا دوپاره کار وکړي. اوس ګورئ دې کې هم د ستا والا تعریف راغلو خو په بلې طریقې باندې، هغه دغه دی کله هم ته الله رضا دوپاره یو کار وکړي، الله تبارک و تعالی د ستا والا کوم کار دی
هغه په خپله باندې د مخلوق په زړونو کې بیا اچوي بیا. نو تا ته صرف دغه نه پخ کېږي چې ته دغه نیت وکړې یا دغه سوچ راشي چې ما نه مخلوق خبر نه شو، ما نه چوک خبر نه شو، بلکې الله تبارک وتعالی د مخلوق په زړه کې د ستا والا څه کوم اخلاص دی هغه چې کوي هغه اچوي. زما عزتمند مسلمانانو، کوم آیات ستاسو مخکې ما وړاندې کو، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے د ایمان خاوندانو، ستاسو خپل صدقې په تکلیف او دغه شان په احسان باندې مه خرابوئ. یو کس به لګی شي بل کس ته به څه ډېر څه به ورکړي، بیا هغه کس سره څه قسم خلاف خبره راشي، اختلافات ورسره راشي، یا یې خبره ومني خبره ونه مني، یا بل څه داسې خبره راشي د دواړو په درمیان کې، بیا ورباندې احسان کوي. چې شی ورباندې کوي؟ احسان ورباندې کوي. سیره ته هغه کاسې چې تا ته ما روژې کې دومره پیسې درکړي، ته هغه کاسې چې تا باندې ما بله میاشت کې دومره پیسې تا ته ما درکړي وي، احسان دې ورباندې وکړو. او یاد وساتئ د احسان کولو سره د تا والا څومره هم اعمال دي هغه ټول چې شو باطل شو، دغه ټول تا تس نس کړل، هغه ټول تا خراب کړل. زما عزتمند مسلمانانو، کوم کار هم یو انسان کوي نو هغه دپاره دغه پکار دي چې زړه کې دغه نیت وکړي چې زه خاص الله رضا دپاره دغه کار کوم. چاهې ته روزي د نورو دپاره ته مزدورۍ ولې نه کوي، اگر چې هغه تا ته د خپلې مزدورۍ پیسې هم درکوي، خو دغه نیت ورکې خامخا شامل کړه زه د مخلوق خدمت کوم، زه د الله رضا دپاره دا کار کوم، ما نه مخلوق خوشحال شي، او حتی الامکان څومره هم تا نه دغه کوشش کیدلی شي د خپل کار کې مخلص اوسه. خپل کار کې بډغلۍ بالکل ما کوه، د چل ول بالکل ما کوه، خپل کار کې بالکل مخلص صفا سترا اوسه. الله تبارک وتعالی په تا باندې شي کېږي رحمي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک چې هم خاص الله رضا دپاره صدقه ورکړه، دغه صدقه الله تبارک وتعالی د بل لاس ته ورکړې نه وي، الله ته ورسېده. دومره زیات اجرونه دي او دومره زیات الله په دې باندې دغه شی کېږي خوشحالېږي. ته څه کله هم یو کار خاص الله رضا دپاره وکړې، دې باندې الله تبارک وتعالی ډېر زیات خوشحالېږي. یاد وساتئ مسلمانانو. او دی بنی الله تبارک وتعالی ستا ته څه هم درکوي، هغه د زموږ د وهم ګمان نه هم بار. او څوک چې هم د خاص الله رضا دپاره اخلاص نه کوي او احسان کوي، نو د دې مثال هم الله تبارک وتعالی په درېمې سپارې کې ذکر کړی. دې مثال داسې دی چې یو کاڼه دی، هغه باندې خاورې دي، بیا هغه خاورو باندې شنکای دی، بیا هغه شنکي باندې ښایسته ښایسته فصلونه دي. د کې اچانک ورباندې باران راشي، هر څه شی تس نس کړي. نو دغه شان عزتمندو مسلمانانو، څوک چې هم الله رضا دپاره صدقات نه ورکوي، خاص خودلو دپاره ورکوي، او بیا کچېرې ور هم کړو، بیا ورباندې احسان کوي، اشارو کو ورباندې احسان کوي، مخه مخه ورباندې احسان کوي، نورو خلقو ته وایي چې فلان کې کس ته خو ما دومره زیات پیسې ورکړې،
او دومره ښېګړې ورسره مو کړي دي نو دغه تا په خپله باندې خراب کړه. لکه څرنګې چې دغه په دې فصل باندې باران وشو په سکندونو کې هغه اړ شی ته شی شو ختم شو، خاوره لاړه، شینکي لاړو، فصل لاړو. دغه شان د دې ولا اعمال هم په سکندونو کې تباه برباد شو، ضایع شو. دغه شان عزتمندو مسلمانانو یو بل مثال هم الله تبارک و تعالی اندې سپارې کې ذکر کړی دی. سی یو ملک دی، هغه یو باغ کې دی. د ملک سکوم دی دا هم بوډا دی او د باغ کې مختلف قسم باغونه میوجات ورکی دي او د دې مالک سکوم دی د دې اولاد دی هغه هم کمزور دی، لکه ځان د پر څه آمدن نه کوي. او دا یو مالک دی د خپل بچو د پر هم خپل ځان د پر هم دغه چی کوي آمدن او پیسې کوي او بوډا هم او نصابا یو هوا ور باندې راشي، یو تیز باران ور باندې راشي یا ور باندې راشي، هغه هر یو شی تسنس کی. عزتمند مسلمانانو دغه مثال الله تبارک و تعالی په صدقات باندې چې کړی دی فټ کړی. تاسو خپل صدقات ورکوئ، تاسو خپل مالونه خرج کوئ او تمه د الله نه دغه کوئ څه الله تبارک و تعالی ما ته څه راکړي. او دغه شان د ستا نیت څه کوم دی دغه نیت د الله رضا نه وي او هغه نه بعد بیا احسان ور باندې کوي، تکلیف ضرر ورته ورکوي، نو څرنګې چې د دې کس باغ مکمل تباه برباد شو، دغه شان تا ولا ټول اعمال دغه شی شو تباه برباد شو. نو عزتمند مسلمانانو مونږ ته هم اندغه پکار دی سمون په دنیا کې ژوند تیرو، څومره هم اعمال کوو، چاہے دنیوي دي چاہے اخروی دي، چاہے نیک عبادات دي چاہے دنیوي معاملات دي، دې کې مونږ ته پکار دي سمون خاص الله رضا وو او خاص الله رضا د پر دغه کارونه کو. او یاد وساتئ څوک چې هم دا احسانات کوي او بل باندې احسان کوي، زیره خبره دی کچره دغه وایي چې زه مخ نه کوم، په اشارو باندې کوي، دغه اشارو په ذریعه سره هغه کس باندې احسانات کوي، دا ډېر سخت تکلیف دا دی. دی باندې الله تبارک و تعالی ډېر زیات خفه کیږي او د تا ولا اعمال سکون دي دغه ټول دغه شی کیږي باطل کیږي. دغه شی نه کول پکار، یو کار کوي اسی هم کوي خاص الله رضا دو پر وکړه او الله تبارک و تعالی مونږ باندې څومره زیاته مهرباني کړې چې دا څه هم مونږ کوو دغه د انسان فائدې لپاره دی، بل چا لپاره خو نه دی. که ته اوس دلته راغلی جمعې ورځې بیان واورې، وختي راغلی او دغه شان المونځ کوي، خطبه د واورېده، جمع د المونځ د جمع سره وکړو، دغه تا دپاره فایدهمن وګرځېدي، دغه ضایع نه شو. یو نیک اعمال باندې الله تبارک و تعالی تا ته نیکۍ درکوي او دغه درج کیږي، دغه محفوظ کیږي. لکه څرنګې چې تاسو په دنیا کې وګورئ ډېر داسې خلک دي چې بینکونو کې پیسې دي دوپاره چویس هغه پیسې ما ته نورې هم راشي او دا خو سود هم ده، خو دې مطلب دا غوي چې دغه پیسې ما بینک اکاونټ کې چولې دي، دې سره ما نورې پیسې هم ما ته جمع کیږي. زما اکاونټ دغه څه دی محفوظ هم دی او د زما اکاونټ کې د خپلو پیسو نه علاوه نورې پیسې هم دغه څه کیږي.
دغه مونږ کوو که نه کوو. دغه شان عزتمندو مسلمانانو دغه الله په لارې کې مال خرچ کول، صدقات ورکول، نیک عبادات کول، دا هم د الله په اکاونټ کې دغه شی کېږي، محفوظ کېږي. د دې اکاونټ صله دنیا او آخرت کې تا ته الله درکوي. دا هم نه دی که چېرې ته دغه سوچ وکړې زمونږ نیک عبادات کوو، د دې بدلې کې به ما ته په دنیا کې څه راکړي، هغه عبادت به ختم شي، ختمیږي نه بیا. ها الله تبارک وتعالی درکوي، خو د ستا د اکاونټ کې څه کوم نیک اعمال دی هغه چې دی محفوظ دی. لکه څه آخرت هم پاتې دی، آخرت کې به هم الله تبارک وتعالی تا ته هغه جزا به درکوي څه کوم دنیا کې تا څه کړي دي. زما عزتمندو مسلمانانو دی ډېر زیات فواید دي مونږ په دنیا کې هم مونږ لیدلی دي، تاسو سره شوي دي، تاسو ته به پته هم نه لګېدلی وي او تا به یو نیک عبادات کړي وي، صدقات به ورکړي وي، یو لوی غم یو تکلیف به در باندې رغړي وي، هغه تکلیف به در نه ختم شوي او ډېر داسې مونږ سره شوي دي. او د دې متعلق یوه واقعه درته بیانوم. یو عالم فرمایي یوه مور وه او دی صرف یو بچی و. یوه مور صرف یو بچی و. هغه څو وختو بعد دغه مور بیماره شوه او د بچی صرف همدغه مور وه، بل څوک و هم نه. اسپتال ته یې بوتله، هغه کې اډمیټ داخله یې کړه. نو څو ورځو پاس ډاکټرانو ورته ویلو چې د دې علاج مونږ سره نشته، هغه کور ته بوځه، ځکه چې دغه پته کېدونکی نه دی، دغه به نن سبا کې دغه به وفات کېږي، مړېږي به. آی سی یو کې دغه څه کړی دي، دخیل کړي ده. نو دغه بچی دغه ډېر زیات پریشانه و، داسې شپېره ووتو، ډېر زیات وخفا و چې څه کول پکار دي. ما په دنیا کې واحد سهارا دغه مور دی او یقینا دنیا کې څوک سوچ وکړي د مور نه علاوه بل څوک وفادار به تا ته میلاو نشي. دنیا کې تا سره حقیقي مینه، حقیقي وفا سره کوي، هغه مور کوي. مور تا ته ډېره زیاته خفه کېږي، مور دا غواړي چې بچی خوشحاله وي. اگر چې زه په جهنم په اور کې پرتا وم خو زما بچی دغه شی وي، دا خوشحاله. خو بدقسمتي همدغه دی چې معاشرې کې داسې خلک هم شته، هغه مور باندې ګزرونه هم کوي، هغه مور ته کنځلې هم کوي، هغه مور ته ردې بدې تکلیفونه هم رسوي. دا بچی به ډېر زیات هغه بدقسماته به وي چې خپل جنت په دنیا کې دغه شی کوي، ته به کوي خپل جنت. او مور یا جنت دی، مور په دنیا کې جنت دی. مور په کتلو سره تا ته سکون ملويږي، مور په کتلو سره تا ته راحت ملويږي. مور سره ستا خبرې وکړي یو عجیبه کیفیت پیدا شي او تاسو په خپل باندې تجربه وکړئ چې کله هم مور د کور نه لاړه شي خپل خپلوانو ته یا بل کور ته ورشي شپو دپاره یا انداسې یوه شپه نه وي، بیا تاسو کور وګورئ چې مور بغیر د کور څنګه تش تش لاګي. بیا داسې به تاسو په خپله باندې لیدلي هم چا څه هم دغه مور و پلار ژوندي وي. مور قدر وکئ، پلار قدر وکئ. نبی علیه الصلاة والسلام یو کس ورته راغلو، یا الله یا رسول الله دغه دواړو په زیات حقدار څوک داسې عبادت وکړم، نه خدمت یې وکړم، څوک ته په دې دواړو کې زه چې شی وکړم خدمت وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مور. یا رسول الله بیا څوک دی؟ بیا مور. یا رسول الله بیا څوک دی؟ بیا مور. په څلورم نمبر باندې ویلو چې ستا پلار. بیا دغه معلومه شوه چې د مور حق ډېر زیات دی په بچي باندې. دغه وجه علماو دغه لیکلي ده چې مور تا سره حقیقي محبت کوي، مور تا سره حقیقي مینه کوي.
مور تا ته تکلیف نشي رسولی او پلار به تا ته هر قسم ردې بدې هم یې که ته نافرمانه وي پلار به در باندې غصه کوي پلار به تا کور نه وباسي خو واحد مور دی که ته نافرمانه هم وي بیا هم تا ته څه نه دغه داسې یو قسم مور څه کومه دی دا خپل بچي سره دغه شی کوي دغه مینه کوي او پلار مخکې مور مخکې څه کله پلار دغه بچی وایي مور ورته وایي زه مه وایه ښه به شي خیر دی ښه به شي ښه به شي خو ویلو ته یې نه ورکوي چا څه میندې ژوندي وي هغه الحمدلله شکریا ادا کړي او چا څه میندې د دې دنیا نه لاړې دي دعاګانې ورته کوئ قبر ته ورځئ تلاوت ورباندې کوئ صدقات ورباندې کوئ نفلونه ورپسې کوئ لکه څه هغه بیا تا ته چې دي دغه محتاج په هر حال واقعا همداسې وه څه هغه بچي څه کوم دی هغه مور دومره بیماره شوه څه هغه اسپتال کې ډاکټرانو ورته ویلو اوس د دې علاج مونږ سره نشته دغه کور ته بوځه یو شپه کې دغه روان دی یو پم ته ورغلو هغه پم کې یو مسکین ورباندې راغلو څه الله رضا دپاره الله دپاره که څه در سره وي دغه راته راکړه نو دې سره خو څه وو نه ډېر خو جیب کې څه هم وو هغه ورته ورکړو او دا ورته وفرمیلو چې زما مور په اسپتال کې بیماره دی هغه دپاره دعا وکړه هغه مسکین زړه نه دعاګانې ورته ورکړه نو څه کله هم دغه سبعي شو د مور تپوس ته ورغلو نو څه کله هم دغه کاټې مور ولې دوه کاټ کې مور یې نه وه ډېر زیات حیران پاتې شو څه لکه داسې لګي چې مور مو وفات شوي دی او دې دنیا نه لاړه تپوس حال احوال شروع کړو چې مور مو چېرته دی ډاکټرانو ورته ویلو چې هغه نورو ډاکټرانو هغه واک دپاره بوتلي ده واک قرباني کوي څه خپې خلاصې شي ډېر زیات خوشحال شو زما مور خو داسې نه وه دغه څه وشول کله مور یې راوستوه مور یې خبرې هم کولې څه مور یې دغه زه څه ګورم ډاکټرانو د ستا متعلق خو دا خبره کړې وه چې د دې علاج نشته مور ورته وویل چې بچی بلکل همداسې خبره وه چې بېګا په خوب کې یو کس ما ته راغلو او زه یې راپاڅولم او ما ورته ویلو چې ته به ټیک شي ته به ډېر زر ټیک شي او زه یې په خپله باندې راپاڅولم او زه یې وګرځولم ما ورته تپوس وکړو چې ته یې څوک هغه ورته وویل زه تا والا صدقه یم ستا بچی خاص الله رضا دپاره صدقه یې ورکړې وه دغه صدقې په برکت سره نن به ته چې شي ټیک به شوي هسه کله زه خوب نه راپارتم الحمدلله زه بلکل ټیک ټاک وم ډاکټران راغلو او زه یې بوتلم واک دپاره زما عزتمندو مسلمانانو دغه واقع تاسو سره هم شوي دي تاسو ته پته نه لګي دغه واقع ټولو سره شوي دي چا څه خاص الله رضا دپاره صدقات ورکړي دي چا داسې صدقه ورکړې ده چې هغه کس باندې بیا احسان یې نه کړی دی هغه کس بیا خپلو مفادو کې استعمال کړی نه دی بیا زما عزتمندو مسلمانانو کوم یو کار هم کوئ څه هم کوئ که صدقات ورکوئ خاص الله رضا دپاره ورکوئ هیڅ چا ورکې عمل دخل ما کوئ خاص الله رضا دپاره ورکوئ او صدقه نه دی دغه د تکلیفونو ختمېدونکی شیز ده دغه د مصیبتونو ټینشنونو ختمېدونکی شیز ده دغه د وجود ته راحت حاصلېدونکی چیز ده خو دا به هلې کېږي چې کله ته خاص الله رضا دپاره صدقه ورکړي دغه الله تبارک وتعالی سره یو قرض دی د دې بدلا به تا ته الله تبارک وتعالی دنیا او آخرت کې ورکوي زما عزتمندو مسلمانانو یوه خبره کوم بیا تقریر بس کوم اکثر داسې خلک دي
دوی کوم ناخوښ شیز وي ځان دپاره هغه شیز خوښ نه وي هغه نورو دپاره بیا ورکوي بیا دا هم کوي دغه صدقه دی او ځان دپاره هغه شیز خوښ کوي نه پسند کوي نه بیا نورو دپاره ورکوي دی واضح مثال داسې دی ډېر داسې مدرسو کې د مونږ د خپله مدرسه دی ډېر داسې مال او راشي طالبانو ته څه بیمار وي ټول کمزوره وي ډوکې ښکاره وي هغه به یې مدرسې ته راوړي نو دا خپل ځان دپاره هم خوښوي نه او طالبانو دپاره خوښوي بیا مدرسې دپاره خوښوي نورو دپاره خوښوي دغه شیز هم په صدقاتو کې مه ورکوئ دغه ردي شیزونه دغه په صدقاتو کې مه ورکوئ الله تبارک وتعالی د دې نه منع کړي هغه شیز ورکوئ څه هغه تا دپاره محبوب دی لا تنالوا البر حتى تنفقوا څومره پورې ته اوچت مقام تا ته نشي حاصلېدلی څومره پورې ته یو محبوب شیز الله په لرې کې دغه شی کې قربان کړي ما ته اوس هم یاد شي زه کله هم په مدرسې کې وم همدغه آیات څه کله هم مونږ دا زیر سبق راغلو نو زمونږ استاذ محترم همدا خبره وکړه څه په دې آیات باندې که چېرې تاسو عمل کوئ نن څه تاسو ته کوم یو محبوب شیز وي هغه الله په لرې کې دغه شی کوي قربان کوي زما عزتمندو مسلمانانو الله په لرې کې به هغه شیز قربانوو څه کوم ته محبوب دی دغه پیسې مونږ ته محبوبې دي دغه الله په لرې کې قربان کا الله په لرې کې ورکړه خو نیت به تا دغه وي څه خاص الله رضا وکړي بهر عزتمندو مسلمانانو ټول د تقریر خلاصاب صرف یو ټکی کې دی سمون کوم یو کار کوو خاص الله رضا دپاره کوو دې دنیا کې به هم کامیاب هغه دنیا کې به هم کامیاب شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على خير